أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وقل أوایو پیغمبر الحق من ربکم آیت نمبر 29 وقل اوایو پیغمبر الحق من ربکم چی حق راغلے جانب در افستاسنا فمن شاء فلیومن پس سوچ غواړي ایمان دراړي ومن شاء سوچ غواړي فلیکفر کافر دشي. اوس دین خدا معلومیږي چې الله تعالی آپشن ورکړ یا چوائس ورکړ نو دا تولی کوي چې دا د آپشن او د چوائس خبر نه ده، دا د فری ویل خبره ده. دا څه خبره ده؟ د فری ویل خبره. ځکه آپشن او چوائس کې دواړه طرفونه صحیح وي، چې کدا کې او کدا کې، خو فری ویل کې یو طرف صحیح وي یو طرف غلط وي، د یو نتیجه وي د بل نتیجه بلې، او هم د دغه نتیجه ورپسې ذکر وکړه. دانیال مور والد آپ کی وقل الحق من ربکم اوایا چې حق راغلے جانب در افستاسنا فمن شاء سوچ غواړي فلیومن ایمان دراړي ومن شاء فلیکفر سوچ غواړي کافر دشي. نوس دا د فری ویل خبر ده چې په یو باندې به ثواب ملاویږي په بل طرف باندې به عذاب ملاویږي، نو د عذاب ذکر ورپسې فوراً وکړو. انا اعتدنا یقینا تیار کړی دی للظالمین ظالمانو یعنی کافرانو لپاره، او کفر او شرک د دنیا د ټول نه لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان کې الله تعالی وایي شرک دا ډېر لوی ظلم دی. ځکه نور ظلم په مخلوق باندې دی، شرک او کفر په خالق باندې ظلم دی. نور کفر نور ظلم په مخلوق دی، شرک او کفر په خالق باندې ظلم دی. نو چې څومره حیثیت لوی دومره د هغه خلاف کول هم لوی جرم وي. صحیح یا د قانون جبه کې یو ته وایي لیگل کرائم، څه شي قانوني جرم، او بل ته وایي کانسټیټیوشنل کرائم آئینی جرم. نو آئینی جرم دا د سټیټ خلافي، آئینی جرم څه دا د سټیټ خلافي، قانوني جرم دا د سټیټ خلاف نه وي، هغه تاسو وایلیشن کړی. وقل الحق من ربکم فمن شاء سوچ غواړي فلیومن ایمان دراړي ومن شاء سوچ غواړي فلیکفر کافر دشي. اوس ورپسې هغه تھریټ ورک چې انا اعتدنا یقینا تیار کړی دی کافرین للظالمین ظالمان لپاره نارن اور. نو پته ولګی دا چې اوس الله تعالی خو فری ویل ورک چې که مومن کېږي او که کافر کېږي، ورپسې وي چې که کافر شوي نو ما اسی او ګرم اور تیار کړل. ان اعتدنا للظالمین. نو پته ولګېده چې دا کفر دا د خدای خوښ نه دی، ځکه ورپسې تھریټ ورکړه. سورہ دهر د یو کم درشمې پاره د آخري نوان د صورت ده پیدا رکھا. آیت نمبر 3 انا هدیناه السبیل. پیدا ہو کیا نا انا هدیناه السبیل یقینا مونږ خودی د انسان تلارا اما شاکرا. دا اوس په د باندې موقوف ده، دا اوس په انسان باندې مونږ ورته لار خولې ده.
इन्ना हदैनाहु सबीला मुंगा हिदायत करे दे इंसान तलार व तखौलदा इम्मा शाकिरन कदे शुक्र गुजार जोड़ेगी व इम्मा कफूरन यादे नाशुक्र जोड़ेगी। शुक्र गुजार माना मोमिन, नाशुक्र माना काफिर। चमुंगो तलार खोलेदा चिदा द खैर लारदा दा द शर लारदा दा द तौहीद लारदा दा द शिरक लारदा दा द ईमान लारदा दा द कुफर लारदा दा द आबादा लारदा दा द बर्बादा लारदा। अल्लाह ताला वही जमा से बदारी को जपसूर जोर सुकरो जतोम ना चिप यो लार लगोम दले में अकल वर्कड़े दले में साइंस वर्कड़े दले में पोहा वर्कड़े दते पैगंबर ले गले दते किताब ले गले उस दे पखल खैर शर न कोई दे शर जान रखो है तबाही और बर्बादी जान रखो है। सही कैसा फुरदम बतो माये खेशरा अजी बारी संगा बतू सपुरदम बतो माये खेशरा तू दानी हिसाबे कमो बेशरा चमा पला सरमाए तो सोरा सच जमा वस क्यों अमिता तो उस पारल उस द कमो बेश पे हिसाब तक पला कोई अल्लाह ताला वही माच सोरा खुद ना आमिर तोकला साइंस में दरक यो अकल में दरक दुआ पैगंबर और किताब में रवड़ेगा नूर दिन बाद नूर दसो फबअय्य हदीसिन बादहु युमिनून कुरान के अल्लाह ये वही फबअय्य हदीसिन बादहु युमिनून तो दे कुरान न बाद बल दा से कम कलाम दे खलक बपागे मोमिनान जी पदीन अल्लाह फबअय्य हदीसिन फकम कलाम बादहु युमिनून तो दे कुरान न बाद दे ईमान राड़ी जो कुरान तद दुनिया अकमल तरीन कलाम दे परफेक्ट मुझे पदे परफेक्ट बाने दे मोमिनान नशू नो बरबर सर सो सही सो वे तालिब यो जुमात की दे रहो नो उस्ताद ते दियावे समुदाबाद वे जी जम बल जाएगा उस्ताद लगो सवारला सवारला नो वर्ते वे गोरा डोडाय वाफिरा तस वाफिर लफज है नडेरा वे डोडाय वाफिरा उब वाफिरा खूब वाफिरा सबक वाफिरा नवेत दिया और जे काफिरा अल्लाह ताला भाई चोल दार माता से दरकड़ी दी काफिरा तो नूर तो वाले सही सेंस में दरक अकल में दरक वही में रावड़ेगा माता स्तवेली मेथडोलॉजी की छेद इल्म द हासिल अवलो उंदरी लारी या वो सेंस बांधे इल्म हासिल है या वो अकल बांधे हासिल है या वो वही हासिल है दिन आ रहा वो सलोर में लार निश्चित बस उंदरी लारी या वो सेंस हासिल है या वो अकल हासिल है या वो वही हासिल है। सही मुंगा इल्म हासिल हो स्तर गुबानी उबिनो प्रयोशे मु इल्म राशि पगो गुआउ प्रयोशे मु इल्म राशि पपू दबाने गुल प्रयोशे मु इल्म राशि या आदर खदियो के बंद सही पजब बाने हो सकू प्रयोशे मु इल्म राशि चिदार स्टूडेंट खुराक पखे पर इल्म में सही बदन बाने टच को न पता लगी हाँ कपड़ा सीधा से मंगो सीधा साफ था कजी गला साफ था कजी गला तो कौन हमेशा कजी गले रहा है तुम्हारा जी का कपड़ा होगा तब जी का हाँ दादी रखे बदन पे नरम रखता है सही नो बात होगी और जमा से लोगों ने घटे कपड़े को कपड़ा चले गए घटे जमा देर नराय कपड़ा वाई चुम बात दिन में तबीयत असर सेट नहीं हाँ निदान दलान चेल्ला हदेना सबीला इम्मा शाकिरन कदे शाकिर जोड़ेगी और कपूरन या नाशुक्र जोड़ेगी कोई ना आतदना काफिरीन यकीनन तैयार करे काफिरान पारा सलासिला व अगलाल व सगीरा सलासिल जंजीरुना सलासिल जंजीरुना और अगलाल दा गुल जमला और गुल वही दस जंजीर था दे दे पुलिस जो सड़े नहीं सी ना कप हैंडेड असला बस उद्व शेव ने शात और तड़ी जहन्नम के अल्लाह तड़ल के फरिश्ते तड़ल गई नहीं उद्व शेव ने भाई खुद ही रह सर्वे तड़ी ना गई तो वही सही
یہ کف کوئی وقت ایسا بہتری 60 سرا مجھے 60 سر ہوتا ہے یہ تقول ہوئی اللہ تعالیٰ نے کافرانو دفارا منکی اکڑی سر سلاسلا زنزرنا چینونا واغلالا او آغا کف حد کڑائے منگو ورطا سوئی حد کڑائے خواغا حد کڑائے تو 60 سر بتا لگی کی وصغیرا ابلی دن کے اور نو لکا دا آغا دا سبق پشا دلتے هم اخیری کی ترک ورکو چه گوره دا خبر دا چوائس ندا دا خبر دا فری ویل دا چه ما اختیار در کرده که تخکے او که بد کے ایمان راڑے که کافر کے گی سورہ الشمس بیرشم پارا پکسوا یو آیت نمبر وہ اتو نہ دس وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم میں دے دا انسان پا نفس باندے انسان پا نفس باندے نیچر باندے فطرت باندے قسم میں دی دا انسان پا فطرت باندے وَنَفْسِ القسم میں دے دا انسان پا نیچر و فطرت باندے دا انسان پا نفس باندے نفس چھے دے فطرت دے نیچر دے وَمَا سَوَّاهَا ارد نفس و دا فطرت پا بیلنس کے دو باندے وہ اللہ کا پیدا میں دے بک سوا دعا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم میں دے دا انسان پا نفس و نیچر باندے وَمَا سَوَّاهَا ارد پا برابرائی باندے چھ دے انسان نیچر ما دیر برابر پیدا کرے دے نو برابر in a sense چھ that is neither on either extreme it is not on either extreme دے پا extreme بانے نہ دے means یو طرف تا فرشتی دی اس دا غی نیچر خالص دا عبارت و دا بندگائی دے خوراک کئی نہ سکاک کئی نہ ودونه کئی نہ جاب کئی نہ سان فرانسکو ته ځي نہ وی خو not in the sense we are going صحیح اوس په لاره مصیبت د شیرشاه د فریجان مور هغه ته وی قاضي صاحب حج لاړم شي رام شي فریجان ته اس همت نه کوي صحیح نو ما دغه ورته زوایم او د همت نه کوي ما دا ورته زوام خو د همت نه کوي نو هغه نه زه همت کوم خو ما شیرشاه مری کی نو ما شیرشاه ته کوي کی په د حج نه مخکې مې شیرشاه ته وې چیرونو په داسه ټډې باندې قاضي صاحب بیا حج ته په داسه ټډې باندې په دعوت کو زیاتره راته زه وادر روانه نو مستاقي په په لاړه ما ورته ما شیرشاه کې او مصیبت ته ورسو ما واده پر دې غډي ورته نو بس دا مصطفی سے مدار ڈرامے ہوتے عمل ہوں بات عمل ہوں با رحمت اللہ مور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم میں دے پہ انسانی نفس باندے اردے برابر آئے باندے نو سے طرف کا فرشتی دی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي خود ټیسټ لاندې نه دي هغه ټیسټ او ابتلاء او آزمائش ته سبجیکټ نه دي صحیح شو ځکه په ټیسټ کې مخالف سمت موجود وي په ټیسټ کې څه موجود اپوزټ شی موجود وي کا اپوزټ شی نه دغه ته ټیسټ کیږي نه یعنی مثلا تعالی پرچه در کی پیپر در کی ایگزامینیشن ټیسټ پیپر در کی سو ایگزامینر صحیح خو بیا تابانه پابندیو لګي چې خبردار کتاب ته بنه ګوري خپل مغزونه ولیکي صحیح نو ځلته ورکاوټ پیدا کړ ځکه خدا ټیسټ دی ډبل مرګ نه بونته پوسه نه کې پر دماغونه با خبر ده کړه نو فرشتي هغه کې خو صرف فطرت کې یو شی موجود دی بندگی کول بندگی کول نور مخالف سمت یعنی شهوات او خواہشات نشتا نہ دا خوراک ڈیمانڈ تھا نہ اسحاق ڈیمانڈ تھا نہ وادش تھا نہ بچیش تھا نہ کورس تھا نہ موٹر نہ جاب نہ بزنس نہ تھی صحیح نہ رشتے تھا نہ تعلقات تھے نہ دوستائش تھا چلا دائی فلانے فرشتے
دا غي زی دیګه سر خو یدنو هغه د تاسو لړ شو صحیح شو یا دې پرون هسپتال ته یا راځي جبرئیل امین اکسیډنټ کړه گاډي خراب شوه صحیح شو ذکر ته قاضیشته نه نو ټیسټ فینیش دا صحیح نو بس 24 घंटे 40 घंटे 24/7 ای صرف بندگی کوي 24/7 سے بندگی رو امام شعبی رحمه الله هغه محدث دی امام شعبی رحمه الله هغه فرمایي چې عبادت د فرشتو د پاره داسې دی لکه موږ د پاره ساه واستل اوس دا ساه واستل زمونږ نیچر دی موږ 24/7 کوي یو کوزیو ډرایوینګ کو کار کو خوراک کو کسکا کو صاحب کو نه روغ یو کنا روغ یو غم وی که خوشحالی وی هر وخت ځکه دا نیچر تقاضا ده صحیح هر وخت دا ساخلو نمبر اول او نمبر دویم ستړي کیو په نه حالانکه کوم کار چې سړی مسلسل کوي نو ستړي شي نو کله چا ویلي وي چې ټول شپه ورځ می ساه واغستا سپېژمې به کیږي دا څه وي یا سینې مې خوږي په ساه واغستو باندې کسا ناخله سینې باندې خوږي او کسا ناخله سپېژمې باندې خوږي ځکه دا نه چر تقاضا ده نو فرشتي کې عبادت نه کوي نومړي دا ایجن په سره په بندګۍ دا د لپاره تنفس پشان تنفس دی فالعبادت لهم كالتنفس لنا عبادت دوی لپاره داسې دی لکه موږ لپاره ساه واستل صحیح شو نو دوی په یو ایکسټریم دي چې صرف مقابله کې حیوانات دي هغه په بل ایکسټریم دي حیوانات موز کوي سروجي نشي بس صرف خواہشات دي شهوات دي خوراک کوي سخاک کوي نرمه دی وځي کیږي غدري اهم کارونه دي خواہشاتو کې خوراک دي سخاک دي او دریم نرمه دی وځي کیږي نو بس دا غدري کارونه کوي په بندګۍ په عبادت نه پوي نه په بل ایکسټریم دي او انسان د ټیسټ لپاره د دې دواړو مرکب دی د دې کمبینیشن دی وخلق بني آدم ورکب فيهم العقل والشهوه ممکن یو ایلیمنٹ لګولې فرشتو والا او بل ایلیمنٹ لګولې د حیوانات والا انسانانو په نیچر کې الله تعالی یو ایلیمنٹ لګولې چا والا فرشتو والا او بل ایلیمنٹ لګولې د حیوانات والا د شرشا پویږي په دې بازي گاډو کې صحیح یو شی لګولې جاپان والا بل شي کې لګولې امریکای والا نیو نوې ماډل راځي اسو ورته لکه جیو میټر آی کې څه لګولې خو هغه د ټویټا او د شاورلیف سره کمبینیشن ولري صحیح نو دا اوس مونږ جیو میټر یو دا څه ورته موږ صحیح شو کنه یو ایلیمنٹ راکې لګولې د فرشتو او بل ایلیمنٹ راکې لګولې د حیواناتو صحیح اوس د فرشتو ایلیمنٹ هغه عبادت طرف راکې ده کله هغه ایلیمنٹ تقاضا سره فرشته څه کوي عبادت کوي ا د حیواناتو ایلیمنٹ هغه مخایشات طرف راکې هغه خواہشات طرف راکې ځکه حیوانات څه کوي خواہشات کې نور څه نشته نو دا ټیسټ دی دا څه دا ټیسټ او مونږه مطالب یو پدې یعنی مونږ الله ډیماند دا کوي چې تب نیدر ټو دس ایکسټریم not to the other نه به یوازې عبادت ته ځان وقف کې نه به یوازې خواہشات او شهوت ته ځان وقف کې دا دواړه به کې عبادت بوم کې شهوت بوم کې البته د شهوات پوره کولو لپاره شریعت ته وګورئ څه ته وګورئ شریعت ته وګورئ شریعت کې د چا دا ویلي چې خوراک مکاو څه نه دی حاجی غری نه دی ویلي چې خوراک مکوئ وای خورئ خو نمبر اول غټي به حلال سره کې غټي به حلال نمبر 2 خوري به حلال غټي به حلال او خوري به حلال بس نو که لیم بلالے او که فش ریتے او که چرگان ریتے او که چکن ریتے او که سفری نخورا صحیح نشاوات باندې پابندی نه لګولې هغه سوفیسټیکیټ کړي صحیح کړي صاف او شفاف کړي چې په صاف او شفاف طریقه باندې با شهوات پوره کې پس خاک باندې الله تعالی پابندی لګولې نه لګولې خو وی چې غټي به حلال او سخي به حلال نو غټي به حلال معنا پیسې به په حلال بزنس باندې غټي او سکي به حلال واین بنا خله څه بنا خله خمر بنا خله سبا خله کوک باندې پیپسی با خله ها فانټا با خله سیوانا پوسپرایټ با خله یا به وبا خله صحیح په شهوات پابندی لګولې ده مونږ ته واینا شهوت به پوره کې
کم شهوت سیکسوال شهوت وای په حرامه طریقه به نه پوره کې په حلاله طریقه به پوره کې چې شریعت کومه طریقه ته خود لګا هغه طریقه باندې پوره کې صحیح شو او موږ ته بندگی وکړي خو وختونه به پیژنې سبا کې وختونه به پیژنې طریقه به پیژنې چې پیغمبر طریقه باندې به کې صلی الله نو کړه بسړې بندگی کوي خو وخت به نه نو په ځای د ثواب به ګناه کیږي په ځای ثواب به څه کی ګناه به کی لکه ما ذکر نه بعد نفل کول دا وخت نه نفل او وخت مکروه دی نو که ته نفل کې نو ته وایي نو ثواب به ته مصاب سی ډي باندې به عذاب کیږي سبقي دي پکړ پدای باندې ډیبټ زیاتېږي پکړ پدای باندې ډیبټ زیاتېږي د فائدې پدای باندې نقصان زیاتېږي ځکه پیغمبر منع کړی صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په عیدګاه کې چرته تاسو عیدګاه څنګه په عیدګاه کې د اختر د موږ مسنونه طریقه هم دا چې دا شهر نه بهر په کولاو میدان کې هغه دلته امکان نشي کېده نو بهر ته دی په عیدګاه کې نو یو سره د اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې نفل کول دا مکروه دي لکه څنګه مازیګر نه پاس کوم د اختر مسکی هغه ځای نفل کول ها مکروه دي په ورځ باندې مکروه دي په ورځ چې څو د دوی موز وخت دی راغله تر هغه پورې امام صلی الله علیه وسلم باندې مکروه دي باقی امامان فرمایي د مانځنه مخکې مکروه دي وروسته بیا جایز دي دا عید د مانځنه د اختر د مانځنه وړاندې مکروه دي او چې مونږ شي بیا غینه پس بیا د امام صلی الله علیه فرمایي نه د مانځنه وړاندې جایز دي نه وروسته جایز دي ها البته چې ماسپخین وخت بیا داخل شي د بیا نفل جایز دي صحیح شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو سړی ولیدو د اختر د مانځنه بعد د نفل نیت وکړ حضرت عمر ول आवाज ورکړ رضی الله تعالی عنہ ودا مسلمات کا عذابې کېوته ناغه مسلمات کو حضرت عمر کا ساده سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی او اسجد له فيعذبني دا خبره میږي په عقل کې نه راځي چې زه به خدای ته سجدي لګو نو په سجده خوشاليږي الله په سجده خوشاليږي نو زه به ورته سجدي لګوم تاسو یې چې عذاب بدلته حالانکه باید چې خوشاله شي او ثواب راکړي صحیح اوس بظاهر خدا دا کم تحفظ او ریزرویشن چې ډیر معقول وځي چې زه به ورته سجده لګوم دیو ما ته عذاب راکړي حضرت عمر رضی الله عنه جواب ډیر معقول ورکړ کوته دا وی چې او په سجده بدل عذاب درکړي نو دا خبره دا سړي ذهن کې راځي حضرت عمر ډیر معقول جواب ورکړ بل يعذبك بمخالفه امر نبيه عذاب بردی وجه درکې چې پیغمبر د امر مخالفت کوي عذاب برسره وجه درکې چې پیغمبر د حکم مخالفت کې پیغمبر منع کړی دی صلی الله علیه وسلم څنګه من خبره وته ونفس وما سواها قسم دې په انساني نفسونه چر باندې وما سوا ارده برابرای باندې فالهمها فجورها وتقواها فالهمها الله تعالی الهام کړي د انساني نفس ته فجورها د بدود دې وتقواها او د تقوا دې یعنی دواړه الیمنټس په کې لګولې دي د خیرم کول شي شرم کول شي خیرم کول شي شرم کول شي د خیر الیمنٹ په کې هم لګولې دي د شر الیمنٹ په کې هم لګولې دي پرپسې فرمایي چې قد افلح من زکا یقینا کامیاب شو من زکا چې چا دا نفسونه چر پاکو ساتو صحیح do none of these two extremes هغه extremes نشو نه په یو طرف نه په بل طرف نه دا مسله ولیکه چې انسان نه دوه څیزونه مطلوب دي هم د آخرت آبادی هم د دنیا آبادی هم د آخرت آبادی هم د دنیا آبادی لکه کوم خلق چې یوازې د دنیا په آبادی باندې ولګي نه دغه آخرت تباہ شي ایسو شي آخرت برباد شي او کم خلق چې صرف دین کې ولګي ها نه دنیا کې د علماء ژوند کوي رسوا او ذلیل ژوند کوي څنګه ژوند کوي رسوا او ذلیل ژوند کوي یعنی چا ډنډا او پسوري یا به خیر پاړي څه به بیګینګ وکړي هغه دی چې موږ دعا کوو بلکې حج چې عبادتو کې اهم عبادت ته پدې معنا چې کمبینیشن دی د درې قسمه عبادت څنګه عبادت درې قسمه یو بدني یو
بدني یو زبانی او کلامی او دریم مالی. زبانی او کلامی موږ سبحان الله دا عبادت ته، الحمدلله دا عبادت ته، ماشاء الله دا عبادت ته. بدني لکه زمونږ مونږ او مالی لکه زمونږ زکات. هر چې حج دی دا کمبینیشن دی درې واړو دې کې زبانی عبادت ته، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك. دې کې بدني عبادت ته او په دې کې مالی عبادت ته. ځکه ایجنټ تاسو نو وشي نه هوټل درم مفتر کې دا سره فارو پیمنٹ کې نو دا کمبینیشن د درې عبادتونو او په دغه عبادت کې دا ډیر اهم دی. د کمبینیشن د وجه الله تعالی مونږ ته وایي چې په مقامات متبرکه کې، عرفات کې، په مینا کې، په مزدلفه کې، په بل ځای کې بیت الله شریف کې خلق هغه دی چې هغه دا دعا کوي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. چې دوی او الله تعالی دنیا کې هم خیر راکې، آخرت کې هم خیر راکې، د عذاب د اور نه مو ساتي. موږ دا غواړو چې خدای دنیا مو هم آباد کړي چې ذلیل او رسوان شو، عزت مو ختم نشي. څه شي عزت مو ختم نشي. اوس چې وس دي نه وس دي نه ګاډه باندې پکاري نو یو ورځ به غواړي د لالانه، نو بل ورځ به غواړي د نثار نه، درې ورځ به غواړي شیرشانه، بل ورځ به غواړي علی بارینا، پنځم ورځ به غواړي د حاجی غنینا. نو بس دوستان په ټول پورا کړ نو په دې ځل بیا په دې نمبر تیرې نو اخر به غي فیډ شي و یو خو سړی دنه تنګ شي. صحیح نو دا رسوایی ده، دا رسوایی ده. نه خیر شیرشانه غواړي شیرشانه تنګي شیرشانه خو اعظم بلاک شو لاړی دې څه کوي. قد افلح من زکاها تاکہ کامیاب شاہ سوک زکاها چې چا دا نفس پاک وسات بیلنس وسات. نو توازن او بیلنس دا شریعت ته مطلوب دی. ام بیلنس کېږي بنا ام بیلنس ځل چې دی دا د خدای خوښ نه دی، دا د خدای خوښ نه دی او ځکه نه دی خوښ چې کله الله تعالی یوازې دا خوښ چې تبع عبادات او بندگی کې نور بیس نه کې نو فرشتے آلریډي موجود نه پیږي اصله پیدا کړي. فرشتے موجود دي به اصله پیدا کړي او کله الله دا خو خوې چې تبع شهوات हो गया. अच्छा دا مزه سے پسړې زموږ کو ټول کار کوي چې څوم خراب بس دې غریب بیل گئی او دغه کوالیفیکیشن دار او شریف سره جمعه ډېر خدمت کوي او بالکل خاموش لګي نه خو چا کوئی چې ما سره هیلپ وکړه بس چې کوم کار ورته وایي سره د ماشومان راشي کله تر نیمه شپې لګي چې څه کار کوي میکانیکلی کې الکتریکلی او سټول لا لایټرو مور ته مردا صاحب بل ډېر زیات راځي ځکه یو بلب دې کې لګي درې سو واټه وای اته وشو درې بل براته نو اوس دې غریب ولل او اهتمام وکړه دا بلګونه ولا پیدا کړه او په بلګونه راځل ډېر مشکل کار نو باندې همت وکړه. ونفس وما سواها قسم دې انسان نیچر باندې وما سوا دې برابر او بیلنس کې دوه باندې قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شاہ سوچ دا نفسوں نے چری پاک سات وقد خواب مانا زیان او تاوان کی شو نقصانی شو نقصانی شو من دساها چچا دا نفس گندک دسیسا لفظ تاسو وای دسیسا وای کنه یو دسیسا هغه د پاره لفظ راځي دسا یو دسا کرپٹ کول دی کرپشن وقد خواب تاوان کی شاغ سو دساها چې دا نیچر خراب کا او کرپٹ صحیح نو کله د انسان نیچر دومره خراب شي چې دې سوای د ګندګونو بل سمای کوي نه صحیح ک باری ورته خبره کوي جواری یا غنی ورته خبره کوي یا تاسو کې څوک ورته خبره کوي دین هغه دا په ځین لګی نه وای دا سړی اوس مولا شوی دی صحیح نو وجه دا چې نفس ته کرپ شوی دی هغه نه انفعالی کیفیت ختم شوی دی څه شي انفعالی کیفیت توحید قبول ماده انفعالی کیفیت تصویر د قبول ماده نو د قبول ماده ختم شوی دی
لکه ته وګوره یو انسان بیماری دومره کرانیک شي صحیح چې بیا ورته ګلوکوز ډریپ ولګي یا بل انټراوینس ورته لګي پر رګ کې نو رګ یې هغه شی قبلې نه رګ یې هغه شی نه قبلې نه ډاکټر بیا سوې وایي د بلډ ریزسټنس پیدا کړی دی د بلډ ریزسټنس پیدا کړی دی دی اوس قبلې نه راشي نو بس قبلې نه راشي نو دې معنا چې دا سړی اوس روان دی دا سړی اوس روان دی خدای طرف ته هی ویل فیس وټ هی ویل فیس صحیح نو زده کریں په دې روحاني میدان کې هم کله د انسان نیچر هغه د قبول ماده ختم شي قبول ماده چې قبول ماده ختم شي نو تب ورته لګیاي زه ورته هم لګیاي هغه به نه صرف دا چې قبلې بینا بلکې ریزسټنس کوي بلکې ریزسټنس هغه د پاره بیا صرف دعا کول شي او حکمت سره به سره لګیاي حکمت سره به سره زه او زغار ریزسټنس کوي او تم په هغه انداز باندې نو دې معنا چې ته کوئی دوزخ ته ټیلا کوي صحیح زه خدای دې په بعد جهنم ته ورته لږه نه تب هغه سره همدردي کې همدردي ان سنس چې خبره ورته په داسې حکمت کې چې د هغه بدن بیا قبولیت سره صحیح ته کله مرض کې څوک ډیر کمزور شي نو بدن خوراک نه قبلې کډو لقمه ورکه اسکه هغه یې کوي هغه نو بیا سبق بیا حکیم او ډاکټر بتاته وای دله خیرنی ورکه صرف 2 سپونه سورکو اول تاسو وښنه چا ولا ورکوا یو 2 سپونه صحیح چې د بدن قبولیت شروع کی سوال هغه چې عمر کې په سپون باندې نو ډیر په حکمت خپل ک یکدم د داس ټول سپون ورته ورولو نو بیا یې کوي صحیح نو داسې ایله سات کې الحمدلله بیا ورته اساس کې نو ورو قبولیت ډیولپ کی نو بیا موږ تاسو کو بابا څنګه دی نغزوی یا نو سه هغه وای نن خو الحمدلله یو ځل نوړای ډوډۍ پړلې و ځن وړای ډوډۍ پړ درې پس بیا تاسو کو نن خو پایس کې یو پورا پیاله پته ولګی چې قبولیت شروع نو دغه چل ورته کې دا روحاني مریض سره به دغه چل کې پته ولګی چې در پاروش نه چای صدا چې هغه ولې ډریپ ورکوم یو ډراپ یو قطره چې د بدن قبولیت شروع صحیح قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اپ کندم کول بند راځي چې داسل بدتمیز بچي لور ته دین خبر کوم دا بدتمیز بچي اوس پته ولګي دا خو د بدتمیز بچي نه قبلې او دا تا چې کوم ریاکشن وکړ متا وایي کوم فرق پاتې نشي صحیح زمون شاه منصور شیخ رحمت الله علیه هغه ډېر عجیب خبره کوله مرګریا دا فکر بخپلوي چې دغه ملګری خپل خرطوب نه پریږي څنګه پریږي خرطوب پیژنې کنه اډن کې به صحیح چې د خپل خرطوب نه پریږي نو ته به دا عزم کې چې زبون خپل سړیتوب نه پریږم کله خپل خرطوب ته ضرورت ډیوټډ دی نو زب خپل سړیتوب ته ضرورت ډیوټډ دی صحیح نو چې څنګه الته دا خرطوب په برز نو د خواسته سړیتوب مخبر پکار دی یعنی ته په لاندې نه راځي مونږ چې مقابل دا خرطوب په بر رواسي نو زمون سړیتوب په کتر روان شي ورته صحیح یې ورو را باندې ریاکشن کیږي ورته ته صحیح نو پته ولګی دا چې هغه په دوه ریزسټنس راوځي چې تر اوسه صرف ګناګار او سباله باندې کار کوي یو سباله سره وځي کار کوي ځکه تا ورته خپل سړیتوب پرې وکړه نو سړیتوب ورته نه پیری بس کوشش وکړي چې اوس دې سړی سره لکه مریض لار دې زوی دې خزه دا خاوند دې اوس مریض دې بدن قبول نه کوي موږ څومره شفقت سره مشوره اخلو چانه یو ډاکټر ته موږ یو ځم اډوایس وکړه څوک یو ځم اډوایس وکړه څوک کړه استاد ته یې ته ول صدام کا مولوی شه ته ورجی صدام کا کله مسلمانانو ته وجي دعا ورته کوي کله بل ډاکټر نه سیکنډ اپینین اخلو کله هومیوپیتھک حکیم نه پته لګو دا آیورویدک حکیم نه پته لګو ولې ځکه ستا شفقت تر مریض باندې څه شفقت نو دین په حواله باندې به هم مخالف ته دغه شفقت ښکارا کوي نو دا پیغمبر علیه السلام طریقه دغه صحیح حضور علیه السلام به یو دنه بار ورته نن به یو انداز ورته سبا بیا چې ګور چې په کومه خبره کیږي کوم انداز وسه خپل حضرت قرآن انبیاء و دعا ټول شامل دي د
دا خو ډېر وروستی خبره وه. دا داسې نه وه چې سره احمد لس کاله علم محنت وکړه او بس ویې چې خدای اوس ټول تباه کړي. ونفس وما سواها قسم دی نفس باندې وما سواها ار دوی برابرای باندې فالهمها فجورها وتقواها اللہ تعالی انسپائر کدے نفس دا بداید دے و تقوا دے قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شاہ سو زکاها چدا نفس پاک سات وقد خاب من دساها اناکارش زیانی شو نقصانی شو هغه څوک چې دا نفس کرپټ کړو چې دا نفس نو اوس پته ولګی دا چې الله فری ویل ورکړی دی خو د فری ویل دا معنا نه ده چې په کفر باندې غني الله تعالی خوشاله ده. سوره زمر آیت نمبر 2 ہاں پیدا آیت نمبر 2 ان تکفروا کتاسو کفر کوئی فإن اللہ غنی عنکم نو اللہ تعالی غنی. اوس د غنی معنا ده بے پروا. who cares؟ غنی ماورا بے پروا معنا who cares؟ you will face the consequences. nothing will happen to Allah subhanahu wa ta'ala. you cannot harm him even a little bit. تا اللہ تے دومره لگزر اور رشد رسول ستاره د کفر و بال بم پتابانی پریوزی کہ اللہ تے ہم سے تکلیف شتا نہ ندی ولی اللہ وی چین تکفرو کتا سو کفر کوئی فإن اللہ غنی عنکم نو اللہ تعالی غنی عنکم اغب حاجت رتا سنا اللہ تعالی تاسو حاجت نہ لري. ولا يرضى لعباد الكفر نو دې خو ګورا لکه یو سره چاته وي چې د مرګري زماته ته حاجت نشتا نو سړی به خوشاله شي او I got rid of this guy شکر اخلاص شته. نو چې الله تعالی وایي چې زمات تاسو ایمان ته ضرورت نشتا زمات تاسو ایمان ته نو دې ته اهمال نه وایي دې ته تنبیه وایي دې تخویف وایي. اهمال معنا چې بس پرېږي د سړی څه کې صحیح دته خیر رسین او شر رسین نه دا څه مسله نه ده. دې تنبیه وایي چې زمات ته ضرورت نشتا پرېک دې څه شي پرېک دې چې خپل بدل نو خو څه وخت موقع راشي. ان تکفروا فإن الله غنی عنکم دیو جو پسې وایي چې ولا يرضى الله تعالی نه خوږي لعباد نه خوږي د بندګانو پر لپاره الکفر خپل بندګانو لپاره کفر نه خوښي. نو دې په اور باس په کمپنۍ کې بگ باس چې خپل لاندې ما تحت وي هغه څوک هغه ورته چې I don't like it. باس سوي I don't like it. دا کار ما خوښ نه دی. صحیح نو دا سړی ته دا ټریک دی چې په ګنده دا کار وکړي you are gone استجاب ختم دی. صحیح او دا خو باس هم نه دی دا خالق دی دا الله دی او ګور زما کفر خوښ نه دی نو بس چې خو بیړه غر کړو. ولا يرضى لعباد الكفر وان تشكروا كتاس شکر کوي یعنی ایمان را لئی يرزه لكم الله تعالی دا خو خیتاز د پارا ولا تزروا وازره ان شوچتو لیسوچتون چې وزرو خرا بار او بوج د برچا ثم الى ربكم نو الله تعالی وای چې سکه نو ځان له خپل کې د بلچا پتاو باندې کې د بلچا پتاو ادبر چا امید بنے کی نہیں چکن قیامت کے فلان کے پنی کے رحمت سی. اللہ تعالیٰ فرمائے ولا تذروا وازرة وزر اخرى التن رشتہ شتا نہ دوستی شتا ہیچ شے نشتا التا رشتہ و دوستی نیچے فلانے دلتا دنیا کی سڑی مانی تکلیف راشی نو دوست والا رو رسی رشتہ دار والا رو رسی آشے ورطر شیر کی آشے ورطر کی اس قیامت کے شیر کو رب نشتا. بلزا اللہ فرمائے یوم یفر المرء من اخیہ دا آغا ورځ ده چې سړی به تیښته کوي د خپل رور نه و امه و ابیه د مور نه او د پلار نه و صاحبته و بنیه د ښځې نه او د اولاد نه لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنی هر یو سړی به
په خپل پرسنل بزنس کې دومره ډیر انوالي چې د بل چا ور سره د فکر نه صحیح مال ته خدا شي نشته بلکې بل ځای فرمایي چې يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم اذن ببنيه مجرم په دغه ورځ دا خواهش لري دا ارزو بلري چې کزه د عذاب نه خلاصې دي شي په خپل اولاد چې اولاد نه عذاب شي او زبچ شي لو يفتدي من عذاب يوم اذن ببنيه وصاحبته واخيه یا په خزه خلاصې دي شي یا په رور خلاصې دي شي وفصيلته التي توبيه یا په قبیله او په قوم خلاصې دي شي چې غي عذاب ترسي او ما خدای معاف کی زما خدای غیب بوزي ومن في الارض جميعا ثم ينجيه دنیا باندې څومره مخلوق راغله او پزمکا کپه دې خلاصې دي شي چې هغه ټول جهنم ترسي او مال خدای نجات راکړي الله تعالی وایي کلا دا تصور الکشتن نو واپس پر سبق نثار احمد او دې کنسپټ کلیر شو د دې آیت په حواله نو لاندې آیت ته ګورئ چې وقلت وایا الحق من ربکم حق راغله جانب در افساسنا یو معنا او دوه معنا الحق من ربکم حق هغه شی دی چې در رب طرف نه راغلی حق هغه شی دی چې چا طرف نه راغلی در رب طرف نه راغلی د دې په مقابله کې چې څه شی د بل چا طرف نه راغلی ار دې هغه باطل دی هغه باطل فمن شاء سوچ غواړي فلیومن ایمان دراړي ومن شاء سوچ غواړي فلیکفر نو کفر دیو کی ان اعتدنا للظالمین نارا یقینا منتیار کړي ظالمانو لپاره اور احاط بهم سرادقها چې حاتب کړي دوی باندې سرادقها اوس دې وګوره سرداق مونږ ورته شامیانه وایو تاسو ورته وایي د سایل لپاره ها شامیانه ترپال باندې یا ټنټ باندې منانه تاسو سایل چې نن څنګه چینی په ګرمي یعنی کپڑے جوړي یا پلاستیک جوړي یا څه جوړي صحیح لکه موږ په اذان کې لګولو کنه تفسیر کلاس کې دنه بار موږ لګولو جوړای خیمه باندې صحیح او سرادق داسې خیمه ده چې برام بند ده لاندې پزما کوم خورا ده چاپیر نه لګیدل ده the same thing on the ground on the top from all around الله تعالی فرمای دا کافران چې دي دای ته کارپټ هم د نور غړې دلې چھت به هم د نوري دیوالونه به هم د نوري د اوري دای ته کارپټ هم د اور غړې دلې چھت به هم د اوري دا چاپیر دا به باونډري والز دا به هم د اوري الله دې بچ ساتي احاط بهم سرادقوا خاطب کړي دوی باندې سرادقوا هغه پردود اور چاپیرانا و یستغیثوا اکدی فریاد کې د تندې چې د تندې هلاک شو یغاثوا بماء نردی د فریاد جسمان بور کې چې بماء پداسه وبو باندې کلمول مهل تاسو چرته سیډنا تیل چې وباسي لکه د مسترد نه یا د آلو نه د دانې نه تیل نه پدا کلیوال ژوند کې او غوې بچا تیل ګرځي تاسو کتل شرسم تیل به استل نو د شرسم هغه تیل کې چونکه شرسم دانې خو ویني نه سره ګرد وي صحیح نه تیلو کې ګردم ورس هغه بار نغلان د تک تور خټه ونی کینی په لوخي کې هغه ته مهل وای ایته سوې ایته مهل وای یغاثو بمائل نو دیلبا د فریاد جواب ورکې چې پدا سے وبو کلمولے لکد تیلو ویخ کې ناستا خطا لکد تیلو ویخ کې ناستا خطا او الله تعالی فرمای چې دا خطا خو هم یخی ممکن دې چې سمرای لوندش الله وی هغه خطا یا هغه وبو یا هغه چکړې ابا داسې ګرمي یشمل وجوه چې څنګه مختران دي شي دا مخ په ټول لمبل دا غي بڑا سره دا مخ په لمبل شوا یشوی دا تاسو غوښه کې وبو اچوي او وی خود کوي هغه وبو ته وسوي موږ ته شوریا وای تاسو هم شوروا وای شوا یشوی شوروا کول ته وی شیدو ته یشمل وجوه چې څنګه راځي شي رانځي کې دو سره به دا مخ او یشي
صحیح ریت بشي څنګه بشي ریت تاسو ریت دلوای په اور باندې دا کباب کوي موږ په اور یو ریت موږ ته ریت دلوای صحیح دا غوښه تاسو په اور نه پخوي په دا اور باندې اساس تاسو کېږي نو موږ دې ته ریت کول وایي پدې چې تاسو غوښه کباب اول وایي یشوی الوجو بیس الشراب دیر ناکار اسکاک دا وساعت مرتفقا دیر ناکار دا حیثیت دا رست الستونا دا انٹرٹینمنٹ دا دیر ناکار انٹرٹینمنٹ دا وہ بخو سڑے فیصلہ پارا انجای کول دا پارا خوند دا پارا اللہ تعالیٰ وی دقو بو دا دیر ناکار انٹرٹینمنٹ دے دا دیر سورہ الحاقہ یو کم دیر شمکتا پیدا رکھو آیت نمبر 23 نوالا وَعَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ پیج ہوا ہے سر مذہب اجتماع وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ارجع نسوک دے چور کرے شوید ورتا ورقے اعمال نامے اعمال نتیجہ پلا بشمالے پجب لاس باندے لیفٹ ہینڈ فیقول دے بچے وی یا لیتنی ایک کاش کے لم اوت کتابیا کاش کے شمال نویرا کرے شویدہ ملنا مزمہ اور چرا کرے شوید ولم ادر ما حسابیا کاش زنوے پوشوے پہ اکاؤنٹس دے چلے پہ اکاؤنٹس بانے پیسہ بھی نہ پڑ دے یا لیتا اے کاش کے اگر مرگ زما کانت القاضیہ اگر معاملی ختمون کے لئے فائنل اینڈ کاش زما مرگ اگر فائنل اینڈ میں دے کسی چیزا اس جوان رات نہیں دے راشوے اور دوئے مانا یا لیتہا اے کاش کے زمادہ ملنا مکانت القاضیہ دا چرتا ختم شوئے دی چی دا دفتر سو زید لے چی دا عمل نماڑو چارا پلاس نہیں ورگلے ما اغنا غنی مالیا اس پہ درانک رمات مال زمان حلق غنی سلطانیا حلاش زمان قدرت و قوت و حکومت زمان زمان دیر لوے عزت ډېر لوی مملکت میں ډېر لوی منصب میں ډېر لوی قدرت میں هغه ټول ارث د کار زفکار رانه نو صلی الله تعالی بوي چې خذوه اونی سید فغلوه هغه اغلال لفظ تیر شو څه شي اغلال سم منسوي چې سټ پورې لاس کو تللی شي الله تعالی بوي اونی سید فغلوا لا سټ پورې وتړي ثم الجحیم صلوه او بیادی اورتا صلو داخل کئی دے ولی ثم فی سلسلت ابیا پاغ زنجیر کی چین کی زرغا 70 ذراعا چی اغا او یا گز اگد دے چی میجرمنٹ آگے سورا دے او یا نو چی او یا گز غٹ زنجیر وی دی جہاز اینکر ہوئی دی شپ سوئی ورطا اینکر دی شپ اینکر نو اس دا شپ چې کله اینکر زور دی نو دې په سمندر کې چرته خوځې دی شي پټلې شي نه بس اینکر زور دی دې نشي دې معنا دار چې الله تعالی به جهنميانو ته اینکر زور واچي بس دې خوځې دی شي الله دې معافي وکړي بس په ځای باندې اورته ناس ته ولاړ خوځې دی نشي صحیح څنګه لګ مومنت کې مومنت مور به کیسه الله تعالی دې به اینکر کوم زرعها 70 ذراعا فاسلكوه دے پاگے کے ورنہ باسی انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم دے تاسو چی ایمان نسات پالنا بان چلوئے دے ولا یحض ځان دے ترغیب نور کو دا ځان دے طبیعت نو جوړ کړي
ایزان لا ولا يحض ځان له ترغیب نه ورکو علا طعام المسکین په خوراک د مسکین باندې چې مسکین لا خوراک زما وسرسي چې یو مسکین فیټ کوم فلیس له اليوم پس نشتر در پارا نمرز هاهنا دے دا حمیم سوک دلی قلبی او جگری دوست دلی قلبی او جگری دوست آغا سوک دے چرے تارا پارا ځان مرگ کم تڑی ستا دوبرا دفاع کئی یا دوبرا مگر تیارے کئی چھ مرگ کم تیار دے اللہ تعالیٰ وی التدا سوک نشتا چھ دا دلی او قلبی دوستی در سرو کی چھ تارا سپورٹ دے ولا تغامل ان بيد پار خوراک الا من غسلين او غسل خطا سو پیجنی غسل وینځل ته وای غسل لامبر ته وای څه ته وای او غسل دا نه چورشي وی ته وای چې دا څه سپیس کې او کنه شي نه چورشي لاندې الله تعالی فرمای د دې خوراک الته د بغسلین وی غسلین مانا د جهنميانو د بدن نچور شوی مواد د جهنميانو د بدن نچور شوی او سپیس شوی مواد نو یو دا غي خپل د بدګویا دویم دا غي لوی او د سمات ده دریم دا غي متیاز دي څلورم دا غي د بدن ویني دي پنځم دا غي د بدن زوی دي ټول د بدن نچور شوی او دا جهنم نه بهر یو لوی پاند دی یو لوی حوض دی دا ټول باغی ترا بهیږي او لاندې ورته اور د خټکیږي با یطوفون بینها و بین حمیم آن فبأي آلاء ربکما تکذبان د جهنميانو مومنت بس صرف دغه چې دای کله تګی شي دا اینکر ور پسې راوچت کی چې راځي چې وبول او بوزو نو جهنم نه بار راو بس هغه پاند ده نو هغه پاند اخو د کتوم نه دی دکای ته ویني را بهیږي زوی را بهیږي متیاد را بهیږي او د سمات را بهیږي سویټینګ را بهیږي یا سبحان الله صحیح او بیا خود کی الله دې معافیو کی چې تصور کې نو سړي قیامت راځي صحیح سورہ ابراہیم پدیار رسوں پر ادھر ہاں ایج درما تولے 257 آیت نمبر 14 اول میں ورائے مخدد مغانتا زدی کافر تا زدی کافر ایروگنٹ سوئی ہوتا ایروگنٹ تاسو ته پښتو کې سرتمبا زدی موږ زدی وایي تاسو سرتمبا وایي سرتمبا وایي من ورائے مخدتا جہنم دے ویسقا ببان بسکول شی من مائن لیکوڈ ما مانا اوبو دلتا مانا دا لیکوڈ لیکوڈ مانا ارغا شی چگا بئیجی مائن ویسقا من مائن ادبان بسکول شی مائغا صدیدن صدید مانا زوی صدید مانا زوی چی دا زخم لزور ورکی اغا زرف خاشے تروزی تاسو چرک څوک ورته نو وایي څوک ورته ویني زوی وایي یتجرعو اوس دې وګورئ یتجرعو تجرع دې ته وایي پته نه تاسو وطن کې او کنو زمون په وطن کې دا څه وا اوس کو میډیکل ډېر ترقی وکړه چې زلا په سکول کې نو هغه وخت د ملیریا تبه چې براله مې دې لپاره با ډاکټرو کې ډاکټرانو یو لیکوډ ورکوي ته به کونین وي او کونین ډېر تراخسي داغه یو ساس کې روغ د قیامت صحیح نو چې هغه به سکل ته به دوشي پای بخوري صاحب دو غرما دو مقام نو به تیرېدل چاته شغل کې بروځه دې ته تجرع وي دې عمل ته چې نه په جبه برداشت کول شي نه په خپل برداشت کول شي نه په اسانه تیریږي صحیح دې ته عمل ته سوې تجرع یتجرعه دے بے گٹ گٹ سی ولا یکاد سیبو
خود دوی په وس کې بنی چې تیری کی ویاتی الموت راضی بدتا اسباب د مرګ من کل جانب، یعنی هر سیکنڈ او هر منٹ دا د مرګ سبب دی. تاسو یعنی دا هر منٹ تکلیف دومره زیات دی چې باید ته سړی مړ کی. ویاتی الموت من کل مکان راضی بدتا مرګ د هر جانب نه اسباب د مرګ وما هو بمیت خود بنی مړي دن کې په جهنم کې الته هم مرګ شته نه. الله تعالی فرمایي هر منټ به د مرګ پیغامي، خو مرګ به نه راځي، دی به غواړي چې مړ شي، خو مرګ نه راځي. نو واپس خپل سبق چې وقل الحق من ربکم، تو وایا چې حق یقینا صرف ستا د رب جانب نه دی. فمن شاء فلیؤمن، واپس خپل سبق تراوي. پس سوچ غواړي ایمان درایې، سوچ غواړي کافر دشي. الا اعتدنا یقینا المنتیار کړي ظالمانو لپاره اور احاط بهم سرادقوا، چې حاته کړي دوی باندې پردو داغې چاپیرنا. و ان یستغیثوا، اکدی فریاد کې د تنلې او غاسو نردئی فریاد رسیبو کیسی بیمائن پداسی بھی قربانے پداسی مائے غاتو بانے کل مولے لکد تیلو پویخ کی ناستا تورا خٹا او بل یشوی الوجو چی اغبا جوشی مخوندوی بیس شراب دیر ناکار اسکر دیدا وساعت مرتفقا اور دیر ناکار اید حیثیت دا انجائے کولو انٹرٹینمنٹ تا نمازی اغسطونا ارتفاق مانا یعنی ارى اسباب لین اسباب نرم اسباب سے سڑے کے خوش سڑے کے خوشحال شي. اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے انٹرٹینمنٹ اور دا سے انجوائمنٹ ہے، صرف دین ناکار انجوائمنٹ بن رشتہ. ان الذین نوزدہ انذار دے جیسے وارننگ کہ اللہ تعالیٰ فرمائی یو طرف تبدا سے خلق نوزر پسی تبشیر دے زیرے سچے تزیر وائی دا خوشحالہ خبر زیرے. ان الذین یقیننا کسان آمنو چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کو الا لا نضيع یقینا منزاکو اجر من احسن عملا اجر دا آجا احسن عملا اجر من احسن عملا اجر دا آغا چی آغا خستکڑی عمل چی خستکڑی عمل. اولئک دا کسان لهم جنات عدن جنات عدن دوی پار جنات جنات پلورل د جنت تے جنت وہی گارڈن تھا باغ تھا جنات مانا باغونه به ورلا عدن د دائمی اقامت د ایور لاسٹنگ پاتې کېدو عدن مانا چې سړی پکې همیشه پاتې کیږي سړی پکې همیشه پاتې کیږي مایګریشن باندې کوي ځکه مایګریشن وسړی لکه چې جاب ختم شي ضروریات نہ پورے کیجیے صحیح ندا سڑے سکے مائگریشن کے بل اللہ تعالیٰ فرمائے ارس پرووائڈ بھی دا جنتوں نے اقامت کی یعنی تو سب مائگریشن تک ہے آپ سے مزود پارا چکھنے لگے چیزیں چیزوں سان فرانس کو ہوتا ارے تو وہ بھی سان فرانس. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم انا لا نضيع یقینا منزاک اجر من احسن عملا اجر اچو چ بہتر نے عمل پہ اعتبار. اولئک دا کسان لهم جنات عدن دید پار باغونه د اقامت ابدی دائمی دی تجری چروان بے من تحتهم دلاد دوینا لا دل دوینا مانا دوی په کنټرول او اپروچ کی دوی په کنټرول او اپروچ کی. الانهارو نیرونا یحلون فیها دی تبا اغسطولشی پدی جنتن کے من اساورا تاسو کڑی وائی کڑا اساور چی لاستا چولشی چیسا لاستا چولشی نا عموماً یعنی زنانے ایسی خیر مسلم نارینا ہم کڑی مڑی ایسی منگا مسلمانان نارینا دا کار نکرو صحیح من اساورا و قیامت کی جنت کی اللہ تعالیٰ با من تو ہم بہترین تو گوڑ کھڑی چھوڑی صحیح شو او دا یو رواج دے بادشاہ چھوڑی تو گوڑ کھڑی بادشاہ ہم دے تو گوڑ کھڑی چھوڑی. یحلون فیہا من اساور من ذهب کھڑی یا بنگڑی تب بنگڑے لفظ بنگڑے
من اصاور من ذابل کڑیا بنگڑی من ذابل دسرو زرو ویلبسون اغسطی بدری سیابن جامی خضرن شنی من سندسل دغت ریخمو و استبرقل او دنرم ریخمو نو در ریخمو جامی بی سبا غٹ ریخمی او سبا نرم او سافت سندس دا غٹ دی استبرق دا نرم دی متقین فیا ادیب تکیا لگون کی فیا پدے جنتوں کے غلل ارائک ارائک دا پلورل دے دا اریکا او اریکا دا آغا کٹ یا آغا بیڈ دے چی دا وعدہ پا موقع ناوے تا تیار شوئی صحیح نو سڑی نوے بیڈ آغستے دا پاسے پہ نوے فوم لگو لے اعلا قسم صادر پیچو لے بہترین قسم تکیے پی خودی چاپیرے ور ترنگارنگ کاغذونه زړل کړي لایټونه واړه په زړل کړي صحیح شو مده سوې دناوي کټ صحیح الله تعالی فرمایي د دوی التکم کوچونه کی وی کوچونه بداسي لکه د ناوي تیار شوی کټ تکیه به لګوري علی الارائک سریر الحجلا تصدا ناوي چراولای وګ باندې وړي نو په خاطر سوا ډولای به ورته تاسو ته ډولای وای نو دې ته ډولای کړه کټوي ډولای ورته کوي چې خایسته شی وو ډولای معنا جوپان سوال جوپان دې ډولای دا او نه ومه نو اوس خلکو دا غي په ځای باندې په موټر باندې ګلونه مونږه چوری او بیا کمرې ډیر برابر کړی او کټم ډیر برابر کړی اوس دا کم کټ چې ناوې پای کې را کوزي هغه کټ ته وای اریکا څه ورته اریکا الله تعالی فرمایي تاسو محترم خلک یې د جنت کې تاسو له کورونو کې او ما اریکی چوری چې په کور کې او یا کمرې نو او یا اریکی په کې چې کومه کمرې تنه نه وځي نو الفتح ہوتی نعم الثواب بہترین اجر دا وحسنت مرتفقہ ادا دیر خیستر دے انجائمنٹ و دے انٹرٹینمنٹ پاوالا وضرب لهم بیان کدویتا مثلا الرجلین اس دا اللہ تعالی یا مثال ورکے یا حقیقی واقعہ دا یا مثال ورکے یا حقیقی واقعہ دا چھ دو رونو یا دو مرگیو یو موحدو بل مشرکو هر چې دا موحدو د ژوند قناعت والو سچم ورته خدای ورکړو په دې باندې قانع وو په دې باندې قانع او قناعت پکې د غبل ډیر مالدار او باغونه وو دې بل مرګي ته وی راځه چې د باغ چکر ولا درکم باغ ته بوته د انګوران دي د کیلیفورنیا نه راوړي دا پلانې شری پستلا دا مې د بل ځای راوړل دا د بادام مونږ دي دا غوز دی دا جوز دی دا فلان دی دا فلان دی دا فلان دی صحیح او ورته وی توس فائدہ کی که زه فائدہ کی الله تعالی وی په باغ مې د شپې آفت راوست په باغ مې د شپې آفت راوست نو د سره هیڅ شی موجود نه الله تعالی فرمای چې دغه مثال د مؤمن او د کافر چې کافر دنیا کې صد خیر کار کوي هم خدای سره کانټریکټ نشته چې کانټریکټ نشته بس مرګ سره متصل هغه ټول شی نه د الله تعلق شي ټول شی نه او مؤمن د خدای سره کانټریکټ دی نو کله لوګو د خیر کارونو کی الله تعالی ول محفوظ کوي الله یعنی کافرانو دنیا کې د خیر کارونه کوي نه کوي هسپتالونه جوړوي بلاډې ویل کوي سکه خدای دې ورته ایمان ورکي چې لوی جنت ورته تل ملاوي شي اذروایز دنیا کې به نعمت او فیم وی د آخرت په اعتبار باندې د اعمالو سره اجر نشتا دا غیر ذکر نشتا چې دا کانټریکټ نشتا کریډټ کو لازم په کانټریکټ باندې کریډټ په څه باندې په کانټریکټ باندې وضرب لهم مثلا الرجلين بیان کدوی تا مثال دا دو سڑو جعلنا لحدیما جنتین چور کلیو منگا یود دے دوارو تا جنتین دو باغنا من آنابل دا انگورانو وخففناهما امونگا دا انگورانو با چاپیرنا کور کرو خففناهما چاپیرنا کور کرو بنقل فخرماو او کجوبان وجعلنا نو اللہ تعالی فرمائی دن باغ
دنسو باغو او دا حدود چې وو هغه باندې د خرما ونی وی هغه ولهم فصل کو میوه ورکولې صحیح او دا دنه چې کم دانګورانو باغو نو د دوه بوټو په مېر کې کومه فاصله چې وا هغه کې غنم کېدل رشکه کېدا شوتل کېدل نور فائدې دي غستې وجعلنا بینهما امونګ پیدا کړو مې د دې دواړو باغونو کې زرغن نور فصل زرا معنا نور فصل نو کله په کې غنم کړل کله په کې رشکه کړل کله په کې شفتل کړل کله بل شي کړل کلتل جنتین دغدوالو باغونو آتت اکلا دیوال کول میوے او فروٹس بل ولم تظلم منو شیئا او کلبننا کس کے دل بکمی دل دی اوٹ پٹ نیشے وفجرنا خلالهما وصلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا ټول سیزونه زکه کېدل چې اوبه ډېرې وي دغه ځای اوبه ډېرې وي نو خرمای هم کېدې انګوران هم کېدل دا فصل هم کېدو میوه کله کمیده ځکه نه چې په ټایم ورته اوبه ملاوي دي په وخت وفجرنا خلالهما منجارسات له پمیز دې دوارو کې نارل یو نار دو بوجار وکان له ثمر الله تعالی وی دا دوه خو غټ باغونو نور ځای په ځای د میوه او د فروټو ونی وی وکان له ثمر او در پار ثمر میوه او فروٹ فقال لصاحبه او د ملګری خپلتا وهو يحاور محاوره ډایلاګ یا ډیبیټ کول دي بحث کول څه بحث کول خودته بحث په معنا د مفاخره محاوره په معنا د مفاخره چې فخریان د ځبانه د خپل ملګری کوي فقال لصاحبه وهو يحاور او داغتا فخریان دا سره دا بیانو انا اکثر ملکا چیز زیاد یم دتانا مالا دا مال پا اعتبار وحظ نفرا ازیاد معززم نفرا دا افراد پا اعتبار مال بیم زیاد دے مٹی بیم دیگی منگا پختو کی بھائی مال امشتا مٹی امشتا مٹی مانا اولاد دے نوسی دی کروسی دی ریرون دی ترزامن دی کزنان دی فلان دی مٹی بیم دیگی دورتے انا اکثر من کمالا زده مال په اعتبار هم تا نه ډېرې و نفرن دا افرادو په اعتبار ودخل جنته اداخل چې دی باغ پلتا وهو ظالم لنفسه حالانکه دې زیاته کوم چې ځان پر سره ځکه شرک کو قال دوی ما ظنو زما دا خیال نشتا ان تبید هذه ابدا چې کله دا باغ ختمې دې شي کله امکان نشتا سوچے امکان نشتا وما اظن الساعه از خیال لکوم د قیامت قائمتن چراتون کے دے ولا ردون کے دے یعنی راتون کے دے قیامت میں مت نشتا ولا اردت الى رب دا اس مسخرہ کولا دا اس دی ملګری طرف کو مسخرہ کولا پیدا ته ماتا قیامت براشي مرګ براشي او ملانګ دې څه باندې قیمت نه ساتل صحیح او چلو عمر دا چې قیامت راغی زدلتم خیم التبم خیم استادلتم بیلغر کړه التبم موږي تاسو شیطان بلکې دا مسلمانان کوم شته وما اظن الساعه بخیال کوم د قیامت قائمتن چکنی دیراتن کې دی ولا اردتو اکثر زو واپس کړي شمبوته شمر خپلتا یعنی قیامت بالفرض راغی لعجدن خیرا منها لیقینا سبمو بہتر دے باغ نامون طلبن د سبسٹیٹیوٹ په اعتبار التبم ما تخدای یو بہترین درجه عقیده نه و دا مسخره کولا ایسے کولا قال له صاحبو اذ تملګرید وهو يحاوره وسلام د محاوره او ډیبیټ او ډایلاګ یا بحث د فخر دا د محاوره د جواب ده وهو يحاور اغول جواب ورکو وی اکفرت بالذی آیاتین کار کې د آغا الله نا خلقک من تراب چې پیدا کړي تعالی یعنی اصل ستاد خاورنا ثم من نطفه بیا نسل ستاد نطفینا اصل پیدا کړي د خاورنا نسل پیدا کړي د نطفینا
ثم سواکا اب یای برابر کړي تعالی رجلن یو سړی دې کنه سړی جوړ کړی دی وګي درکړي دي سترګې درکړي دي پوزه درکړي دي عقل درکړي دي لاس پی درکړي دي لیکن هو الله ربی لیکن هو الله اغا الله رب زما دې شریک نه پیدا کوم رب پر فراخ دنسو صحیح نو ته زخه خدای سره شریک ادا ته دا الله تعالی ستا اصل د خاورنا نسل د نطفینا بیا تعالی سره جوړ کړی دی دا نور څه نه ورته ذکر کول چې پاګی باندې فخر وو چې ګنی بیا باغونه درکړي دي مال درکړي دي سو دا مسلمان ډیر فلمن سره دا شی نه ورته ذکر کول چې I have nothing to do with these types of things. You should have thought about that this سوچ پکارو چې ابتداء انسان د سنه پیدا شو بیا نسل د سنه روان دی او بیا ځان ته وګوره چې خدای سترګې درکړي دي وګي درکړي دي پوزه درکړي دي وشتانه درکړي دي لاس په درکړي دي صحیح قوتونه درکړي دي ته دا خدای نه انکار کوي هر څه ځای څه خدای شاکر بنده زه خدای ته شریک ته پیدا کړم صحیح نو اوس ورته وي د با خبره ورته اوس کړه چې په ظاهر دی چې تاسو ځان سره باغ تر اوستم ابریکان دې تاول چې ما مالم زیاته نفر مې زیاتی دی باغ ته وګوره هغه باغ ته وګوره دیز مکه ته وګوره هغه مکه ته وګوره اقدار فرق چې باغ ته دنه کې دی ماشاءالله باندې ویلي ولولا اذ دخلت جنتك اولنا پاغوا چې کله ته داخل شې باغ خپلتا تاولونه ما شاء الله چې دا هغه چې د خدای خوښ لا قوت نشتر طاقت الا بالله مگر په توفیق د الله ماشاء الله لا قوت الا بالله ماشاء الله لا قوت الا بالله تسړی کله وي چې کوم شي نه متاثر شي ها کپڑے واچي ورته خوند ورک زین ورته ډېر خسته ښکاری فورن وي ماشاء الله لا قوت الا بالله صحیح زما دا ورې ډول مشماري لور دي لونه دي آیت کله کلام بشدت کمیس دې خیسته دي وای ماشاء الله وایا ماشاء الله لا قوت الا وای بیا نظر لګي دوی سکی بیا نظر لګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که څوک د نظر بد نه یریږي نو بس فورن وای ماشاء الله لا قوت الا بالله شرشا ته چې معصوم ته کله نوې ډریس راړي او واچي ورته استاد زين کې خخ کار شه چې دا ورته ډېر نو فورن وای ماشاء الله لا قوت الا بالله مس په نه وخت لګي دا خص په نه لګي کولی صحیح ماشاء الله لا قوت الا بالله کمرې له پینټ ورکو خستر تخکار شو سو وای ماشاء الله لا قوت الا بالله صحیح موټر دی واغست کې ناشته پکې ها اډیر آرام دې تخکار شو نو سو وای ماشاء الله لا قوت الا بالله صحیح شو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بعضی بیماری او امراض داسې دي چې مادي اعتبار سره ناقابل علاج دي مادي اعتبار سره دوايي نشته ناقابل علاج دي او یو د اغینا هم دي څه هم یو داسې سایکو بیماری ده هم معنا څه ده سایکو بیماری ده مختلف اقسام دي یو ته پکې شایزوفرینیا وایي یو ته پکې شایزوفرینیا وایي سړي ته مختلف وساوس راځي مختلف وسوسې راځي یعنی دا څه حاجی باری او حاجی غنی دواړه یو بل سره لګیاري څه خبره کوي اته د پځین کې دارا دي د یو زماده مرګ منسوبه تیاري صحیح دا شایزوفرینیا دا ډېر خبيثه بیماری ده او کله دا تصور کې هغه سره دومره خطر محسوس کی چې ټوپک رواني او سره یاسي وي صحیح ذکر هغه ځین هغه ته وسوسه چې دا پلانې د ستاد مرګ بندوبست دی صحیح شو دلیتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا ماشاء الله لا قوت الا بالله دا د شایزوفرینیا او د نفسیاتی بیماری بهترین علاج دی بلدا سر باندې لاس کړه صحیح او سر کرتے وایا ماشاء الله لا قوت الا بالله ماشاء الله لا قوت الا بالله ماشاء الله لا قوت الا بالله یدا سلطه یا په وبو دم کا هغه اوس کا پسر واړه ان ترانه کتوینه ما انا قل ملکا دا مسلمان ورته
ویکتماوینه چې زکم یو ستاره د مال او د بچو په اعتبار فحسان ممکن لچ رب زمارا بکی ما تخیرا من جنتک بہتر د باغستانا ستا د باغ نه بہتر بر الله کی ځکه خدای ته څه مشکل ده ويرسل عليها اراو بني جي عليها پدې باغ صاحبانه حسبانا من السماء حسبان معنا مونږ تندر وایو تاسو تالندر وایي تندر تالندر آسمانی بجلی حسبانا من السماء تندر دا آسمان فتصبح سعیدا زلقا نو بگردی نہ صرف دا چې باغ بری تباشی بلکہ تالندر سے کم از مکہ ہوئی دا بیا فصل نہ گئی تالندر اخو دمرا ہیٹ ورکی چې بیا دا غیر د انبات کو صفت تیرا ټولو سوزی فتصعد سعیدا او بگردی دا خاور هموارا از مکہ هموارا زلقن خویون کی زلقن مانا چې خپته کې دی دا به خویول کی نو چې کوم از مکہ دومره خویدان شي هغه بیا فصل نه کوي او یصبح ماؤها یا بغرزی وبد دی غورن کتا غور مانا شکتا او یصبح ماؤها غورن د باوړای وبد دومره کتا لاړ شي چې ټیوبل به مشرس دی او یصبح ماؤها غورا كتب لرش فلن تستطيع له طلبا نتو بیا وسن له داغه پارد مندو وحیت بثمره نہ اللہ تعالی فرمایي دي مسلمان ورته خبر وکړه او یو آفت احاطه وکړه د پدې دیو باغ باندې وحیت بثمره حاطه وکړه په فروټ رتباله فاصبح او ګرځي ده یو قلب کفه دیکھو یو قلب معنا لاسنه مرول اسوای یو سړی چې ډېر له تاوان ورته وشي نو دې لاسونه نو یا خدا محاوره ده یا په حقیقت باندې عمل دی چې سړی کله ډېر له تاوان سره دومره نفسیاتی شي چې بر د لاسونه داسې کوي فاصبح يقلب كفه وغرزه ده چې اړول راړول لاسونه خپل غلاما انفق فيها د هغه مال او د اخراجاتو چې خرج کړي او د دې باغ په جوړولو کې وهي خاويه الادباغ را پروته او علا غروشها عرش د دې انګور د پاره کوم هغه ټیک جوړي سپورټ صحیح اصل عرش شت وي علا غروشها پاغ سپورټونو قلبانه سهارو قلبانه ويقولوا ادل گیاوے یا لیتنی اے کاش کز لمشرک برب احدا کاش ما شرک نے پیدا کرے پروردگار پر سو ولم تکن له فئہ اس آیت نمبر 3 دیش کے اوپر آیت نمبر 3 دیش کے ددی ملګری ته وی ان اکثر من کمالا واعز نفرا زما مالم ډیر دے او زما افرادم ډیر دي اللہ تعالیٰ فرمائی مال کوئی د باغ په اسټابلیش کولو کې لګول غلط تباشا غلط تباشا هر چې د افراد خبره وا نو د افراد او دوستان او مټي قوم ترغه کوئی مټي چې ته په خوره او اسکی او صبر کې والا خوره او اسکی او صبر کې والا او چې ته ځان لا خوار شي بیا ضرور پته نه لګي ها ولم تکل لو فیتن وتر پار فیتن هیڅ دلا فی امانه دلا تا دلا وای گروپ ینصرون و چیمداد کرید من دون اللہ فمقابلہ دا اللہ کی وما کان منتصرا انو دے پسپدو انتقام غسطن کے دا اللہ نا بدخ پرم سوستو چی توپا کی راوستے ہوئے چی خدای پسلم طول بابونے رہا سباق کر هنالکا دازائے الولایت للہ الحق دغزائے ثابت شوا چی امداد او تصرف دادا اللہ نا پارا دے آغا اللہ چی یقینی ذات دے هو خیر ثوابا دا اللہ تعالی بہتر دے دا ثواب ورکول پہ اعتبار و خیر العقبا او بہتر دے دا خیر نتیجے ورکول پہ اعتبار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن ثم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وتوانا علمنا النهار فالله حافظ